जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. 67 نمبر آيات سورة الحج. د معترضینو د اعتراض سر نه کوم چې د تنقید برای تنقیدی یا صرف د خپل حسد اور د مړکولو کوشش کوي، هغه په حق باندې بالکل بے ځای اعتراض کوي. ځان سوچ کوي او خبره د ښه ښکاره شي، هغې باندې بیا خوشحاله شي چې ما ښکلی اعتراض نه وکړو. کافرانو د طرفه په اعتراضونو کې په بې بنیاده دلایلو کې یوه دا خبره هم وه چې تاسو څاورۍ حلالوئ چې کله هغه تاسو په خپله مړ کړئ حلال یې کړئ نو هغې ته حلال ووایه او هغه خورئ، او چې کوم الله پاک مړ کړي نو هغې ته حرام وایه، هغه نه خورئ. چې الله پاک مړ کړي نو مطلب دا چې حلال شی نه وي که نه مردار شي نو هغې ته مړ وایه، هغه نه خورئ. او کوم چې تاسو په خپل لاس باندې مړ کړی نو هغې ته حلال وایه، هغه خورئ. دا خبره د ځان ګېډه کې ښکلې ښکاره شوه که نه چې دا د اعتراض سر جوړ کړو چې د خدای هغې ته حرام وایه، خپل هغې ته حلال وایه. پوهېږئ تاسو په خبره؟ الله اکبر. الله جل جلاله په دې ځای کې هغه جواب ورکړي چې څه پالتو خلک یې بې ځایه خبرې کوئ. دا خدای مړ کړی دا انسان مړ کړی، انسان نشي وژلی، ټول الله پاک وژني. کوم چې د الله د نوم سره یو ځای مړ شو په هغه طریقه باندې مړ شو کومه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، هله د ده غوښه د خوراک شوه، هله دې حلال شو چې د الله نوم پرې واغوستی شو. او دې بل باندې د الله نوم نه دی اخیستی شي، خوشی مړ دی. پوهېږئ تاسو؟ او البته د علامونو طریقې په مختلفو شریعتونو کې جدا جدا وي. د الله حکم دی چې په څه طریقه باندې چاته ښیي. مخکني شریعت کې یو شی دی، په دې شریعت کې بل شی دی. حکمونه بدلیږي را بدلیږي، د عبادت طریقې بدلیږي را بدلیږي. موسی علیه السلام په هغې کې یو شی دی، عیسی علیه السلام په هغې کې بل شی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په
شریعت کې بل شان دی دا الله خپل حکم دی الله جل جلاله دوی ته دا دعوت ورکړي چې دوی داسې بې ځایه اعتراضونه بې ځایه بحث نو پکار بلکې مسلمانان دا خبره پرېږدي د الله طرف ته خلق راغلی خلقو له دعوت ورکړي د الله طرف ته چې راشي پوهېږئ تاسو اصل بنیادي چیز پرېښی دی او په بې بنیاده خبرو کې نښتي دی الله اکبر اعتراض جوړېږي د حسد نه یو داسې عجیبه ګناه دی چې د دې ګناه باندې چې کوم بنده ګناهګار وي هغه د آرام نه ملويږي د چرته خوشاله نه کوم چې حاسدي حسد کوونکی چرته دنیا کې خوشاله زندگی نشي کولی د همیشه خفه دی د الله په تقسیم باندې ناراض دی د الله کوم تقسیم کړی دی په هغې خفه چې داسې ولې کړي دي د حاسد دپاره نور سزا نور دغه سزا والا پوره ده چې د حسد په اور کې 24 ګنټې سوځي ځکه الله پاک تقسیم باندې خفه دی نو ته خو څه کولی نه شي تاسو حسد پرېښی دی دا هم ستاسو پرېښودو یو زموږ ستاسو یو ګناه دا وکړه چې د پرېښودو وړو حسد به نه کوو د روغ مسلمان سره پوهېږئ چا دپاره الله د فایده به یې د چا زموږ خپله او چې حسد وکړو هېڅ چل نه شي کولی ستا چا سره بدشتن دی په زړه کې دی ورسره حسد دی ته هېڅ چله نه شي کولی هېڅ دنیا نه شي بندولی د الله نعمت په هېڅ چا نه شي بندولی ځانه به سوځي کور کې ته به په ارام نه حسد او ګناه یې څومره دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حسد کوونکی چې دی د ده د نیکۍ داسې خوړی کېږي داسې ختمیږي د ده نه داسې روانېږي لکه بلیډ چې ویښته خوري او ختمیږي حالقه حسد کوونکی حالقه الله اکبر حسد د تکبر نه جوړېږي الله دې موږ تاسو تکبر نه وساتي بیا به د اعتراض ځای دی او ته به اعتراض ګورې لکل امت د هر یو امت دپاره جعلنا موږ ګرځولي دي منسکن طریقې د عبادت دلته یا طریقه د ذبح ده یا د عام عبادت مراد ده هر عبادت هم ناسکوه چې دوی عبادت کوي په دغه طریقې باندې فلا ينازعنك پس دوی له پکار دي چې بحث اونکي د تا سره فی الامر په دې دین کې که چېرته د دوی عقل ویلو دوی به تا سره په دې دین کې جګړه بحث نه وکړي او ستا کار څه دی د دوی په دې بحث باندې ټینشن مه کوه دوی چې دا اعتراضونه کوي په دې باندې غم مه کوه دې کې ننوځه مه چې دې اعتراض کړی د دې اعتراض به څه جواب وي دا په ځای پرېږده وادعو الى ربک راوبله د خپل رب طرف ته خلق ته دعوت ورکړه چې چلو کا دعوت ورکړه د الله دین طرف ته خلق رابلل د دې نه زیات ښایسته کار د دې نه زیاته ښکلې وینا الله جل جلاله فرمایي بله یوه نشته تاسو پوهېږئ ودو الله جل جلاله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله د هغه توحید زیاته ښایسته وینا د چا کېدی شي چې څوک یو سړي ته وایي چې د الله طرف ته راشه کوم کار باندې چې الله خوشحالېږي هغه کار وکړه دعوت وله ورکړې مانځه له راشه
درس لراشه دغلطه د دین بل یو کار کیږي هغه لراشه سبق لراشه ذکر وکړه قرآن تلاوت وکړه د نیکۍ خبره کوي ته دعوت ورکړه الله طرف ته وادع الى ربك دا پیغمبر مقام دی چې الله طرف ته خلق را بلی او د پیغمبر نو دا سلسله تر قیامت پورې جاری ده چې هر سړي په ذمہ دار خبره ده چې هغه خلکو له دین طرف ته چل کی دعوت ورکړي او چې کافر د اسلام طرف ته بوله دعوت ورکړي او چې مسلمان په دین د عمل دعوت بوله ورکړي چې راوګرځي دین طرف ته وادع الى ربك ربنا خپل رب طرف ته خلق انك لعلى هدى مستقيم یقینا تب هدایتی پنی غلام تب نیغ هدایت مانی صحیح هدایت ستاده ده تب کی شک مکوا دی طرف ته خلق را بلا وَإِن جَادَلُوكَ كَچَرْتَ دوی باس کی دتا سرا فقل پستورت ویا اللہ عالم اللہ پاک خبو دے بما تعملون ستاسو فعمل باندے اللہ پاک یحکم فیصلبو کی بینکم ستاسو پمنس کی یوم القیامت دا قیامت پرز ستاسو عمل لتاس سر دے زمان غما سر دے زمان خبر دعوت نمانے تاثر اللہ گول استا عمل دا اللہ کا علم کی دے قیامت پرز دو فیصلہ کی اللہ پاک یحکم فیصلبو کی بینکم دوی پمن ستاسو کی یوم القیامت دا قیامت پرز باندے فیما پہغت کی کنتم فیہ تختلفون چتاسو بکی اختلاف کو علم تعلم ایتن پوئیگی ان اللہ یقینا اللہ پاک یعلم پوئیگی ما پاغت مانی فی السمائی چی پاسمان کی دی والارض او پزمک کی دی پزمک کی چی چکی گی پاسمانونی کی چکی گی پاگی چوک پو دے ان ذالک فی کتاب یقیناً دا ہر سب عمل نامہ کی محفوظ دی ستاسو اعمالم زمانگ اعمالم پزمک اسمان کی چتا عمال کی گی طول اللہ سر محفوظ دی او دا فیصلہ کول ان ذالک یقیناً دا فیصلہ علی اللہ یسیر پا اللہ باندی آسان دا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دوی بندگی کی سوا دا اللہ پاک نما دا حغت لم ينزل به سلطانا چند دے نازل کرے بدے بندی اللہ صدلیل وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ او حغت چنشت دے دوی سر پاگی بندی سپوا داغی عبادت کی وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ او نشته د ظالمانو د پاره څوک مدد کوونکې وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ کله چې ولستی شي په دوی باندې آیاتنا زمونږه بینات واضحه تعرف تبوین پیژنې به فی وجوه الذین کفروا په مخونو د کافرانو کې المنکر تکلیف د کافرانو په مخونو کې بتاغه نفرت ویني قرآن آیتونه لسته کېږي دا باندې بدلېږي یکادون قریبا یستون چې دوی حملو کې بالذین په هغه چا باندې یتلون علیهم آیاتنا چې لولي په دوی باندې آیاتونه زمونږه که وسې کېده نو چېرته به دې قرآن ته نو پرېښی چې ته دا وایه غلی کړی به قل تورت ویا افانبئکم اذ خبر درکم تاسو ته بشر من ذالکم ستاسو د دې خبر نه زیاته بده تاسو چې په کوم تکلیف کیه په کوم حسد کیه د دې زیات خطرناک بل شی درته وښیم النار اور دی د دې زیات خطرناک څه د الله اور تاسو له پیدا کړل وعد الله الذين كفروا الله دغه وعده کړی د کافرانو سره وبئس المصير
بد زید واپس کے دو دے لکل امت دہر یو امت دپارا جعلنا ما گرزول دے منسکن طریقہ دا عبادت هم ناسکوہو چی دوی پدغ طریقہ بند عبادت کئی فلا ينازعنك پس باس دیونے کی دا تاثرہ فی الامر پدین کی وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ رَوْبَلَا قُلْ رَبْ تَرَفْتَا إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ یقیناً تپنے غلا رہے وَإِن جَادَلُوكَ کچرت دوی باس کی دتا سرا فَقُلْ پستورتویا اللہ واللہ پاک اعلم خبود بما تعملون پاغت چتا سوئی کوئی اللہ یحکم اللہ بفیصلو کی بینکم ساسو پمینس کی یوم القیامہ قیامت پرز باندے فیما کنتم فیہ تختلفون پہاغت سکی چتاسو پکی اختلاف کو علم تعلم ایتن پوئیگی ان اللہ یقینا اللہ پاک یعلم پود ما پاغت سمانی فی السمائی چپ آسمان کی دی والارض و پزمک کی دی ان ذالک فی کتاب یقینا دا حرط پامل نام کی دی پلوح محفوظ کی ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا دا فیصلہ پا اللہ باندے آسان دا دوی بندگی کی سوا دا اللہ پاک نہ داغت سچ اللہ ندی نازل کری باقی باندے سدلیل او دا حغت سچ نشت دے دا دوی سر بیہی باقی باندے علم سبوا نشت دے دا ظالمانو دا پارا من نصیر سوک امداد کون کے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کل چولستیشی پدوی باندی آیتنا زمانگا بینات واضحا تعرف تب پیجن فی وجوہ الذین مخلود حغچا کی کفروچ کافران دی المنکر نفرت یکادون قریب دا چندوی یستون حملو کی بالذین باغچا باندی یتلون علیہم آیاتنا چلولی پدوی باندی آیتنا زمانگا قل تورتوا افأنبئکم اے خبر در کم تاسو تا بشر من ذالکم پدیر بد دینا النار چور دے وعدہ اللہ الذی